ځکه چې کله به په مونږ انسوګیس لګېدلو او په کله به په مونږ سټریټ فایرنګ کېدلو او د مونږ د منځ نه به ځوانان تلل هغه خویندې هغه میندې به د کورونو نرواتې او د موږ په سرونو باندې به یې اوبه اړولې او چې کم ځوانان به لګېدل کم به زخمیون وو هغو ته به یې اوبه ورکولې نو دا یو داسې تاریخ رقم شولو چې دا به تاریخ یو سوتی دا چې کم څه وشول یو ځل بیا زه د خیبر ځوانانو مشرانو ته آفرین وایم په دا کامیابه جرګه باندې محترمو دا اوس چې کوم وخت دی دا د وحدت وخت دی دا ولسونه دا د رغونډولو وخت دی دا د اتفاق او د اتحاد وخت دی په دا وخت کې قومونه تقسیمېدل یا قبیلې تقسیمېدل یا په یو مخصوص داسې اړخونو باندې ګڼېدل دا د اوس وخت زیب دا نه نیسي چې دا خبرې اوس وشي باید اوس قومونه روغون شي هر سړي ته هر مشر ته اوس پاته دو چې دغه ریاست په مونږ باندې ظلم کړی دی دغه ریاست په مونږ باندې جبر کړی دی بلکې که زه دا ویم دا ریاست د پښتنو ځوانانو یوه قتلګاه جوړه شوې ده چې د پښتانه ځوانان او پښتانه مشران پکې قتل کیږي ته کتلی شې چې د مونږ په پښتون افغان وطن کې 55,000 پښتانه بېدرکه شول مسنګ پرسن شول دا اوږسه د تو تر 15,000 پورې یا په لکونو کې پښتانه شهیدان شول د تو دغه ریاست دغه پاکستان مدرسې جوماتونه بزرونه ړنګ کړل او تر اوسه پورې پې قبضې راونې دي او همداشانتې قبضه کړي دي دوی تېنه خپل ځون لا د رهایش زوی جوړ کړی دی تر تیرو میدان لار بوغ وګوره په هغې کې هغه مرکزي جومات وګوره چې د څو کلونو یې قبضه کړی دی هغه نه پرېږدي او په هغې کې دوی ځون لا سنټرل جیلونه او دا شانتې د تشدد ودا مختلف ځایونه جوړ کړي دي همداشانته دلته ته کتلی شې چې د تو په دا پښتونخوا وطن کې 9,500 بزرونه جوماتونه ړنګ شول د دا د پوسه نورې خبرې فضول دي چې خلک یې کوي دا ظلم جبر په دغه خوره شوی دی باید د دغه ظلم جبر دپاره دا پښتانه راټول شي دا روغون شي دا ودرېږي تاسو په تېره جرګه کې هغه د کوکي خیل قبیلې د خویندو مایندو هغه احساسات تاسو ونه لیدل چې هغه خویندې مایندې به یو به اوبه راوړې هغو به هغه جوړوګانې پریودونه کول چې کله په مونږ سټریټ فایرنګ روان و یوه بوډۍ مراکې رووتله ورته ویل یې چې دا دومره ظلم جبر مو په تاریخ کې نه لیدلی لکه دا اوس چې وینم و ډېر جوړو پریود یې وکړلو چې زه په خپلو احساساتو کې هغه خبره نشم کولی خو دا زه په یقین سره ویم چې هغه د موږ د خویندو مایندو هغه ویډیوګانې په ریکارډ نه وي روغلې که په هغه په ریکارډ روغلې وای نن به یوه لویه مقدمه هغه هم جوړه شوې وای نو محترمو دا مسلسل ظلم جبر دا د نور دا د برداشت کېدو نه دی باید دا ته ټول پښتانه روغون شي اوس هم په موږ باندې کرک ډاون روان دی د 18 ورځو نه د پی ټي ایم خیبر کوارډینیټر آفتاب شنواري صاحب گرفتار دی کله یې سنټر جیل نه راوړي کله یې د جمرود جیل نه وړي کله یې په یوه ځای کې پټوي کله یې په بل ځای کې پټوي کله یې په شیډول 4 کې اچوي کله په 3 MP ګونو کې همداشانته د موږ د خیبر د سوشل میډیا کوارډینیټر جهانګیر اپریدایي یې اغوا کړلو همداشانته زموږ سلیمان یې اغوا کړو د څو میاشتو نه علي وزیر په جوټه FIR-ونو په جوټه مقدمو کې گرفتار دی نیول شوی یا هلته دا حادثه شوې وه یو ځوان ورسره لګېدلی و په ګوډي باندې او هغه نن د پنجاب په جیلونو کې پروت دی په ظلم جبر بربریت باندې یوه 3 MP ختمېږي او په بله کې اچوي همداشانته د پولیس یو پولیس یو ځوان و د بنو جمشید چې هغه یې د 2 میاشتې نه گرفتار کړی و او اوس مسلسل په هغه باندې تشدد روان دی هغه یې بله ورځ دومره خراب کړی و چې هغه د ګرځېدنو هغه په ویلچیر کې روان و محترمو دا څومره قربانۍ چې دي دا د دغه قام دپاره دي دا د دغه ملت دپاره دي دا د دغه خاورې دپاره دي چې د موږ هر مشر هر ځوان یې پورته کوي باید صرف نن سبا په دا موجوده وخت کې په یو پوینټ باندې خبره وشي
چې هغه د وحدت دپاره، هغه د ملت د جوړېدلو دپاره، هغه د خپلواکۍ دپاره، هغه د ازادېدو دپاره زه د خیبر کمي جرګه چې کومه یا د جرګې نه ټاکل شوی حاجي برکت حاجي صاحب ته زه د یو تجویز وړاندې کوم چې دا د مونږ ته ټاکل شوی یې ډېر یو پیاوړی ډېر یو ښه مشر یې چې د مونږ په نصیب شولې. مونږ ځوانان به د تاسو ملاتړ کوو، په هر ډګر او په هر میدان به سره ولاړ وو. یو انچ ته نه په الله قسم که وروسته شو، په هر زوی چې مو ته کومه لار وښیې، کم سنګر وښیې، په هغه سنګر به سره روان وو. که په ازغو کې وي، که په نیغه وي، که په کږه وي، چې تاسو موږ کوم امر وکړو انشاءالله مونږ به دې سره ځوانان روان وو. د مو تجویز درای چې ته یوه کمیټي تشکیل کا د ټولو قبیلو نه، د کلاخیل نه ونیسه تر کمبرخیل پورې او د کمبرخیل نه ونیسه تر داسې کوکیخیل شلمني او داسې ملاګوري دغو ټولو پورې ټول مشران راغونډ کا، د هغو یوه ارګنایزینګ کمیټي جوړه کا چې څه پروګرام وي په هغه پروګرام کې هغه کمیټې کې ځوانان وچوه. که پاڅون کېږي، که جلسه کېږي، که احتجاجونه کېږي، د هغې پر انتظامات پرته ځوانان کوي. تاسو به خپلې غونډې کوو او موږ به سره انشاءالله شانه په شانه ولاړ وو. او چې څه داسې خبره وي انشاءالله بس موږ د سره ولاړ یو په هر فورم باندې. د تاسو د توجه کولو ډېره زیاته مننه کوو. تشکر و شکریه. مهرباني.